वतन वी पाकिस्तान लका यो सेकुलर वतन वी ورونو نن بیا یو وخت راغی یو موقع راغله او ذمواري په تاسو باندې راغله انشاءالله تاسو به دا ثابتوئ چې پاکستان اسلام دپاره جوړ و لا اله الا الله د کلمې په نوم باندې جوړ و او موږ به انشاءالله د لا اله الا الله د کلمې پور د ووټ په صورت کې ادا کوو. जमा मोहतरम ورونو موږ ټول مسلمانان یو हम सब मुसलमान हैं. मुसलमान होने के नाते हम कलमा भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी अदा करते हैं, घरों में निकाह ब्याह का रस्म भी अदा करते हैं. कोई मर जाए तो उसका मीरास भी शरीयत के मुताबिक तकसीम करते हैं. लेकिन ये मामलात हमारे ज़ाती हैं, हमारे ख़ानदानी हैं. ये बताओ मुल्क को क्या देना है, मुल्क का अकीदा क्या है. इस्लाम और कुरान और सुन्नत वाज़ेह करता है कि इस्लाम ममलकती तौर पर और कौमी सतह पर दो चीज़ों का दाई है, एक अमन और एक खुशहाल मईशत. अमन होगा तो जान महफूज होगी, माल महफूज होगा, इज्जत महफूज होगी और फिर खुशहाली आएगी और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ को फराह कर देगा. लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله تعالى داسې یو آبادی مثال ورکوي چې هغه آبادی کې امن هم و، اطمینان او سکون هم و، جان و مال هم محفوظ و، عزت و آبرو هم محفوظ و، اور روزی لهر طرف ته پر ورېده او دومره خوشحاله ملک او خوشحال وطن. خو چې کله دغو خلکو د الله تعالی د دغو نعمتونو ناشکري وکړله او کفران نعمت یې وکړ نو الله تعالی دوه سزاګانې ورکړلې. یوه سزا د لوږې او بله سزا د لوږې او بله سزا د بد امنۍ. ورونو تاسو پاکستان ماحول ته وګورو، بنو خلک افغانستان ته نږدې دي، قبایلي علاقو ته نږدې دي، پښتونخوا خلک هغه خپل حالات ویني. ته ماته ووایه ورونو چې آیا زموږ په وطن کې امن تباه ده که نه ده تباه؟ آیا موږ په وطن کې معیشت تباه ده که نه ده تباه؟ غریب بیروزګاره ده که نه ده بیروزګاره؟ لوی لوی خلک عیاشانې کوي، غریب سمور مړی ته فکرمند ده، له کوره چې وځي دا یقین یې نه وي چې زه به ماښام کور ته ژوندی راګرځم. دا ملک باندې څه وسول؟ دا ملک ولې برباد څه؟ دا ملک ولې دغه ځای ته ورسېده؟ ولې موږ یو بل ته وایو چې ته ذموار یې زه ذموار یم؟ ولې دا نه وایو چې موږ من حیث القوم خپل الله ناراضه کړی ده او ټول قوم د خپل ګریوان تر سر ورټیټ کړي او خپل احتساب د قوم په خپله وکړي. ورونو چې تاسو ووټ راکړ، خلک ممبران سي، اسمبلی ډکې سي، وزیران جوړ سي، بیا خو ذمواري هغوی. لیکن نن یو واري بیا ذمواري تا ته راغله، تا ووټ ته راغله، تا پرچې ته راغله. موږ په ملک کې آئین وایي چې حاکمیت به د الله رب العالمین وي، آئین وایي اسلام به د پاکستان مملکتي مذهب وي، قانون به د قرآن و سنت تابع وي.
قرآن و سنت خلاف قانون باندې جوړیږي. آیا عملاً دغسې ده؟ 1973 کې آئین پاس شوی ده. نن ورځې پورې د اسلامي نظریاتي کونسل په سفارش باندې یو قانون د شریعت مطابق نه ده جوړ. ولې چې اسمبلی له داسې خلکو نه ډکې شي چې هغوی نه له قرآن سره دلچسپي ستانې، سنت سره دلچسپي ستانې، دین سره دلچسپي ستانې. په دغو حالاتو کې جمعیت علما په دغه محاذ باندې یو قوت ده. او ورونو موږ خو اختلافات همیشه د خلکو سره کړي دي. موږ د تعصب سیاست نه کوو. که هندو پاکستانای موږ هغه ته هم حفاظت ورکوو. که سکھ پاکستانای د موږ د هغه حقوقو تحفظ کوو. که عیسائی پاکستانای د موږ د عیسائی تحفظ هم کوو. موږ فرقواریت نه کوو. موږ سیاسي پارټۍ سره اختلاف لرو خو دشمني نه ورسره کوو. د دغه محبت نتیجه دا ده، د دغه میا ناروۍ نتیجه دا ده چې نن د جمعیت په قوت کې اضافه راځي. ورونو یاد وساتئ چې د موږ په نس باندې ټولو نه اول او قدرمند شی هغه د قوم ازادي ده. او یاد وساتئ که یو سړی راځي او د یهودو ایجنډه راوړي، د مغرب ایجنډه راوړي، د امریکې ایجنډه راوړي او هغه دا خیال کوي چې زه به نوی نسل ګمراه کړم او له دین او له مذهب نه به یې لرې کړم او خپل جان غوندې یو در پدر آزاده معاشره به جوړه کړم، خپلو خواهشاتو تابع زندګي به تېروي، قرآن او دین سره به هېڅ تعلق نه وي. نو کلمان نسل نه څوک دغسې نسل جوړوي، دین نه ورکوي، شریعت نه ورکوي، پښتو نه اخلاصوي، عزت نه اخلاصوي، حیا نه اخلاصوي. بیا زه پرون مې هم دو خلاف آواز پورته کړی ده او نن هم په دې جلسې کې اعلان کوم چې څوک به تا مقابلې ته نه وي، خو انشاءالله دا خړ پړ نوجوانان، دا د جمعیت کارکنان، دا ابابل، دا به تاسو مقابلې کې وي او تاسو سره به جنګ کوي. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. زما ورونو که ته دغه ایجنډه راوړې چې ته به د پاکستان د نوجوانانو نسل تباه کوې، که تا دغه ایجنډه راوړي چې زه به د پاکستان معیشت تباه کوم او معیشت یو حکومت به وي چې به پالیسي به یې کمزوري وي، ناکامي به وي، هغه به یقینا نقصان وکړي. خو یو سړی ده چې ایجنډه یې دغه راوړې ده چې زه به د پاکستان معیشت تباه کوم او د پاکستان په 15 کالو کې داسې زندگی داسې کال موږ نه دی لیدلی چې موږ بجټ دوره تباهي چې د کال د ترقۍ شرح آل زیرو نه لاندې راشي. زموږ د پاکستان د سالانه ترقۍ شرح منفي ته لاړله، دا د عمران خان په حکومت کې چې موږ ورته وایو چې ته د یهودو ایجنټ یې، دین په دې باندې بد مني. نن څرنګه دا مجلسونه ښکاره تلل، له بهر نه فنډونه اخیستي دي که نه، فارن فنډینګ کیس اخیستی ده که نه دی اخیستی. زه تا خلاف مدعي نه یم، تا خپلې پارټۍ مشران تا خلاف مدعیان دي او په رپورټ باندې دا خبره راغله چې اسرائیل او له موساد نه دی 29 लाख ډالرو نه زیاتې پیسې اخیستې دي. دا د یهودو نه پیسې اخیستې دي، دا د اسرائیل نه پیسې اخیستې دي، بیا د هندوستان رانه د پیسې اخیستې دي، دا هم په ریکارډ باندې راغلي دي. مغربي دنیا نه د پیسې اخیستې دي، امریکا نه د پیسې راوړي دي، 12 فنډونه راروي. کله وایي ما هسپتال په جوړ کړی ده، خیراتي اداره مې جوړه کړې ده، داسې ولې نه وایې چې ما د یوه ایجنډه راوړې ده، زه پاکستان تباه کولو په نیت باندې راغلی یم. زما ورونو د ویلي وه چې کشمیر دې په 3 حصو تقسیم شي، کشمیر خرچ که نه خرچ.
دا هم ویلي دي چې پاکستان به اووه ټوکړې کېږي. دې نه معلومه ده چې ایجنډه دې څه ده. چې زه تا په ایجنډې باندې خبر یم، بیا زه تا په دې خبرې هم خبر یم چې سن 1974 کې پارلیمنٹ هغه په آئین کې ترمیم وکړ او قادیانیان غیر مسلمه وګرځول. تا وعده ورسره کړې ده په بارې دنیا کې چې که ما حکومت راغی زه به تاسو واپس په آئین کې مسلمانان ګرځوم. ته پاکستان نظریه بدلوي، ته د پاکستان مسلک بدلوي او وایي دا زه ریاست مدینه. په ریاست مدینه پوهېږي چې ریاست مدینه وایي چې شته. په ریاست مدینه باندې چا ورته ویل ریاست مدینه چشته وایي؟ وی ریاست مدینه دې ته وایي چې قانون به ټولو دپاره برابري او قانون په نظر کې به هر سړی بیا چې کله په نواز شریف مقدمه وه په پیپلز پارټۍ والو باندې مقدمې وې بیا ویل دا قانون تقاضا ده. بیا چې هغه قانون ده طرف ته متوجه سه او دی یې پکې راونیو. دلته په صوبې کې د پرویز خټک حکومت و. پرویز خټک په خپل حکومت کې دلته احتساب کمیشن جوړ کړی و. احتساب کمیشن چې په خپله باندې دا حکومت پکې راونیو نو د احتساب کمیشن چیرمین هغه مستعفي سه او دوی قانون بدل کړلی، هغې حیثیت یې ختم کړلی. نو ته له احتساب نه ډارېږې، ته روزانه سپریم کورټ ته درخواست ورکوې، های کورټ ته درخواست ورکوې چې دا قانون د په ما نه لاګو کېږي، دا قانون د ما خلاف حرکت کې نه راځي. دا څه د ریاست مدینه ده چې قانون به د تا مخالف خلاف به حرکت کې راځي لیکن تا پاک به په حرکت کې نه راځي. اوس چې قانون په حرکت کې راغی اوس وایي دا درواغ او مکذبین. نو ګړۍ د پټه کړې دا غلا دا پټه خبر ده له باره خلکو تحفې درکړې دا غلا کړې. کعبه شریفه تصویر په جوړ ده، مدینه منورې تصویر په جوړ ده، اغلا یې کړه. غلا یې څرنګه کړله؟ بازار چې خرڅه کړه. چې بازار چې خرڅه کړه هغه دوکان ته ورسېده چې کوم دوکان ته کړې وه. هغه حیران شو چې دا دوکان خو دا خو ما د سعودي بادشاه په حکم باندې جوړه کړې وه، دا خو ډېرې کروړه ارباو روپیو ګړۍ ده، دا ما ته دوکان ته واپس څرنګه راغله؟ دا ټولې کیسې دنیا ته ښکاره دي، دا پټوه مه اوس د خلکو نه. د یهودو نه دې پیسې اخیستې دي، له انډیا نه دې پیسې اخیستې دي، له یورپ نه دې پیسې اخیستې دي او دغه ایجنډه دې ورته رسوله. ریاست مدینه نه و، ریاست مدینه باندې خو نوجوانانو ته دوکه ورکوله، قوم ته دوکه ورکوله. خو قوم ته په پسه دوکه ورکوې چې په میدان کې جمعیت درته ولاړ دی او چې جمعیت درته ولاړي چا پلار به هم دا جرأت نه وکړي چې قوم ته دوکه ورکړي. موږ به تا حقایق او اصل چهره قوم ته ښکاره زما محترم ورونو. انشاءالله موږ به دې وطن سره ولاړ یو، دې ملک سره به ولاړ یو، د دغه بقا دپاره به خپل جدوجهد کوو او انشاءالله خپلې زندګیګانې به د دغه وطن ترقۍ دپاره صرف کوو. زما محترم ورونو، امن و امان یو بنیادي شی ده. هغې دپاره کور په کور او وطن په وطن زه ګرځم چې مهرباني وکړو راځو چې سره شریک شو په دغه کار کې او امن پیدا کړو چې په افغانستان کې هم امني او په ټوله دنیا کې هم امني او پاکستان کې هم امني. لیکن جمعیت یو خصوصیت لري. زما ورونو، امریکې په افغانستان باندې حمله وکړله، ویلې افغانستان کې دا دهشتګرد دي، طالبان دهشتګرد دي، دو ته هیڅ حق انساني حق هم نه ده ورته حاصل، د جناورو وال حق هم دوی ته نه ده حاصل.
ټول دنیا روب لاندې راغله، دباو لاندې راغله. هر سړي دا کوشش کولی چې دنیا ته ښکاره کړي چې ما خو طالبانو سره هېڅ تعلق نشته، ما خو افغانستان سره هېڅ تعلق نشته. یو جمعیت علماو چې نه د امریکې پروا وکړله، نه د ناټو پروا وکړله، نه د برطانیې پروا وکړله، نه د پاکستان د مشرف حکومت پروا وکړله، علل اعلان یې وویله چې کله امریکا او ناټو په افغانستان حمله کوي، افغانان د ما ورونه دي، زه به خپل مسلمان ورور په جنګ ولاړ وم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن. او بیا په جنګ ولاړ نه وو، 20 کاله مسلسل موږ په جنګ ورسره ولاړ وو. الله فتح ورکړله، امریکې شکست وخوړ. نن چې امریکې شکست خوړلی ده او دا جان ته بیا سپر طاقت وایي، دته دا حق نشته چې خپل جان ته سپر طاقت ووایي. زه تاسو خبروم چې نن په امریکې چې په فوج کې برتي کم اصله، انتهایی کم اصله، خلک فوج کې نور نه برتي کېږي. او د امریکې دفاعي قوت تر چین نه هم کمزور اصله، تر روس نه هم کمزور اصله. نن دا سپر طاقت نه ده، نن دا په دنیا کې د جنګ مخه نه وي. ما ورونو بیا چې د اسرائیل او د حماس جنگ شروع سو، حماس یو دهشتګرد تنظیم و. خبردار که څوک ورنږدې وسله، که څوک ورنږدې وسله دا به دهشتګرد وي. څه فضا یې جوړه کړله. لیکن چې کله د امریکې وزیر خارجه راغی، تل ابیب کې ودرېده او یهودیانو ته وویل چې زه د امریکې وزیر خارجه نه یم، زه یو یهودي په طور باندې تاسو ته راغلی یم. ټوله اسلامي دنیا غلې وه، سیاسي جماعتونه غلي وو. موږ فیصله وکړه، زه په هغو شپو کې استنبول ته روان وم، ترکي ته روان وم. ما یې ترکي دوره کینسل کړله او زه لاړم قطر ته. د حماس قیادت سره مې ولیدل او دنیا ته مې ښکاره کړله او دوی ته مې وویله چې که امریکې وزیر خارجه بطور یهودي تل ابیب ته راتلی سي، نو زه هم حماس سره راتلی سم چې زه تا مسلمان ورور مجاهد په توګه ما محترم ورونو، ملک سنبھال کو، ملک تباہ روان دا، اقتصاد تباہ سے. لیکن مڑ جو محنت تو دے نیم کار دا مش کارکن په سړک ولاړ و، ګرمي برداشت کړه، یخ برداشت کړه، باران برداشت کړه، تکلیف برداشت کړه. پور باندې پیسې اخیستې او د ملي مارکیټ کې شرکت کاوه. ما پړه کې بدن دیغه قربانیو ولې قدر نه، لیکن دا درته وایم چې تاسو د هغو قربانیو نتیجه وه چې نن د پاکستان دشمن، د اسلام دشمن، د اخلاقو دشمن، د تهذیب دشمن، د تمدن دشمن هغه نن د اقتدار نه هم کوز ده او په جیل کې هم پروت ده. پروا یې مه کوو، مقابله به روانه وي. او بیا روزانه اوس د مقدمات مخې ته روان دي، داسې مقدمې پر روانې دي چې موږ خو د شریف سړی په جلسې کې نشي یادولی. داسې کیسې د حیا نه وتلې خبرې، د شرم نه وتلې خبرې دي. وائے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو کوئی بی کلاس نہیں ملے گا، ان کو کوئی سہولت نہیں ملے گی. اوس چې په خپل جیل ته لاړلی اوس وایي چې ما ته سایکل راکړو او ما ته دا دیواله نه مجدرو چې داسې اوږد غوندې شور راشوړی او ما ته کمره صفا کړو، ایر کنډیشنر ته ولګوو. نو دا خو فارمي چرګ ده بیا، نه سردی ده نه ګرمی ده.
أنا دا شايف بنكو يا دا تبغى غم دا دا تاسي نور پټه ولا كل کوي یو څو ډمان ورو چې ډول سره وي بیا نو د ماورونو ان شاء الله دا یو سنجیده تحریک دا یو سنجیده جدوجہد دا اور ان شاء الله الیکشن کې جمعیت علماء اسلام په مخترقي کوي کامیابی به حاصلوي صوبې نظام چلوي د ملک په سیاست کې به یو اهم کردار وي اور ان شاء الله دا وطن به دوباره ترقی پلان باندې اچو چې الله پاک امن راولي او خلق خوشحالي هم په نظام کې یقیني وګرځي الله د پاکستان حفاظت وکړي الله د اسلام حفاظت وکړي الله د اسلام د فتح او کامراني ورکړي او الله تعالی د ملک اسلام لپاره وطن لپاره خدمتونه قبول وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين هو وصل أنا مين متأيد بدريو بدو